بسم الله الرحمن الرحیم. بعض ملګري تپوس کوي د روجې په حق باندې چې بیماران وي ډاکټر له لاړ شي انجکشن وکړي سرنج وکړي او ډریپ لګوي، آیا دې سر روجه ماتیږي یا نه ماتیږي؟ د بیمارانو په حق باندې په شریعت کې ډیر سهولت دی. لیس علی المریض حرج، مریض باندې ډیر حرج د الله د طرف نه نشته. چې کوم انسان ډیر سخت بیمار وي او د روجې استطاعت او وس او طاقت نه لري او ډیر شدید بیمار وي یا د شدید بیماری ورته اندیشه او خطر وي او آینده دا د ډیرو عبادتونو د بیمارو د وجې نه محرومېدی شي، نو داسې انسان له پکار دا وي چې روجه نه نیسي. او دا شان که بالفرض یو انسان بیمار وي خو ډریپ سره او سرنج سره د گزاره کیدی شي او دا بیا هم هغه روجه سر ته رسولی شي، نو سرنج سره ډریپ سره د کمو علماء کرامو په نسبت باندې روجه ماتیږي. اکثر علماء کرامو دې سر روجه نه ماتیږي، ځکه روجه د خوراک څښاک نوم دی چې خوراک څښاک انسان وکي دې سر روجه ماتیږي. او د خوراک څښاک دپاره شریعت په نظر کې خپلې لارې دي، دې ته منافذ او منفذ ویل کېږي. د خوراک څښاک خپلې لارې، د علاج هم خپلې لارې. نو په پوزه باندې یا په خوله باندې یا لاندې لار باندې د خوراک څښاک یا د دوایي داسې څیز استعمالول چې هغه د انسان دماغو ته لاړ شي یا د انسان خېټې او معدې ته لاړ شي، نو دې سره روجه ماتیږي. او سرنج او ډریپ او ستنوال دې سره چې کوم دی د انسان بدن ته طاقت زی دوایي زی، خدا د مساماتو او د رګونو په لار باندې زی، او د مساماتو او د رګونو په لار باندې چې کوم سیز بدن ته لاړ شي هغې سر روجه نه ماتیږي. خو بیا هم فقهاو لیکلي دي که یو انسان هسې د طاقت ستنې وهي سرنج کوي او یا ډریپ خیچوي، د دې دپاره چې روجه را باندې لنډه شي دا مکروه دي، داسې نه دي کول پکار. خو مریض دپاره خو شریعت کې ډېر ګنجایشونه دي او وسعتونه دي. که یو مریض باوجود د دې نه چې بیمار هم دی او ډریپ یې وخېږي او روجه سر ته رسولی شي، دله داد ورکول پکار دي. او دا ډېر د ثواب خبره ده چې باوجود د دې چې بیمار دی بیا هم روجه سر ته ورسوله. او مریض ته په یو ډریپ او انجکشن باندې دومره طاقت نه میلاویږي. نو بهرحال مریض که انجکشن سرنج وکړي او دغه رنګې ډریپ وخېږي نو دې سره د ده روجه نه ماتیږي. راجحه خبره هم دا ده. او که دا سر ته روجه رسولی شي د دې څیزونو سره سره، یا مثلا د شوګر مریضان دي هغوی سرنج کوي او هغوی ستن وهي او ویکسین کوي، نو نن سبا خو اکثر بیماران دي هر چا کې سره څه بیماري شته، نو که سرنجونو سره ویکسین سره د انسان بیماری کې گزاره کیږي نو ودی کی او روجه هم دې ونیسي. نو بهرحال سرنج سره که د شوګر وي دغه رنګې نور کمې بیمارو دپاره وي یا ډریپ وخېږي، نو هغه مریضان او د دې نه علاوه یې څه خوراک څښاک نه کړی او دوایي نه خوړلي، نو د روجه نه ماتیږي. روجه یې صحیح ده او الله به دله ډبل اجر ورکوي، ځکه یو روجې ونیوله بل په سخته باندې ونیوله او د بیمارۍ په حالت کې ونیوله. نو بهرحال دا یو ضروري مسله ده د روجې په حق باندې تاسو ته بیان کړې شوه. هر هغه څیز چې بدن ته ننوځي ضروري نه ده چې هغې باندې روجه ماته شي. ډېر کله ته د انسان بدن ته چې کوم دی څیزونه ننوځي خو روجې پرې نه ماتیږي. مثلا انسان باران ته ودرېږي او یا دغه رنګې غسل وکړي، نو هم د ده په دې مساماتو کې اوبه دننه ننوځي او دننه کېږي، خو فقهای کرام وایي دې سر روجه نه ماتیږي. دغه رنګ انسان مار لړم وچیشي د ده بدن ته زار لاړ شي خو بیا هم د ده روجه نه ماتیږي. نو د روجې دپاره دا ضروري دي چې انسان چې کوم منفذونه دي او صحیح لارې دي د خوراک څښاک، په هغې باندې خوراک څښاک وکړي او د ده معدې ته لاړ شي او یا د ده دماغو ته لاړ شي، نو په هغې باندې به روجه ماتیږي. نو ډریپ او انجکشن داسې څیز نه دی، لہٰذا په دې سره روجه